لکه زمونږ هم ارمانو خو بیا خصوصا زما د بچو ډیر زیات ارمانو زما بچی چې کوم دی هغه ټول کوالیفاید دي او هغه یو ښه زندگی تیرول غوښتل او الله پاک ول ډیر ښکلی کور ورکړی او ډیر ښه زندگی تیرېده. زمونږ وخت ډیر ښه پاس کېدو خو چونکې هغه چې اوبه رالې نو د اوبو په هغې کې ټایم نه لګېدو. زما د بچو په امیدونو خاوره د کروڑو روپو کور چې کوم دی هغه آبادي مکمل ته ډیمیج ده. هغه د اوسېدو نه ده، بلکل سیده خوېدلې ده خوړ ته شاته او وانېدو ده چې د جواب الله چې سمه جمع کنجي چې وه په دې باندې څه په دې عمر کې څونه پیسې لګولې وې هغه مکمل طور د سواد د سیند اوبو یوړې. د عبدالله سره خبرې کوو، د خپرونه مخ ته شیر کوي، زموږ چینل فالو کوي. نو که حکومت نه زه دا غوښتنه کوم که زموږ سره دا ټول هغه نشي کولی خو زموږ سره څه امداد وکړي نو دا به شي زموږ درد به کم شي. قدرمنو د استاد صاحب خبرې چې کوم دي هغه زړه سوری کوي، دردوي. عبدالله استاد صاحب پخپله دی ټیچر، د ښه ژوند دپاره د ښه مستقبل دپاره خپل د بچو دپاره یو غټ سوچ یې کړی و. هغه سوچونه چې کوم دي هغه د سوات اوبو د چپو سره لاړه ختم شو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو علاقه د سوات او په سوات کې دا منګلور سیری ته راغلم د عبدالله کور ته. د کور د درو دروار وګورئ، د تصویرونه وګورئ، بیا زموږ سره اوسئ باس پې کوو. قدرمنو تاسو خو د عبدالله ولیدل مکمل طور چې کوم کور دی خوړ سیټ ته چې کوم آبادي و د کیمرامین کو تاسو ته وښایي دا وه په دوه چته باندې. دا مکمل طور چې کوم دا کېناستلې ده. د کور د درو دیوار داسې دی لکه د عراق بمبارۍ چې وهلی. د سوات د سیند چپې سوې ډېرې زورورې وې. اچانک داسې احساس کې راغوزار شو، د منګلور خوړ راووت. هغه د ځان سره د خلکو کورونه وران کړه. په دې کې جاني نقصانونه وشو، مالي د کروڑونو روپو د خلکو نقصانونه شوي دي. اوس هم چاته دا پته نشته یاره چې پلانکیزي کې کور وړی دی. هر سړی په ځان باندې دی. قدرمنو کو د کیمرې په سترګه تاسو زه د عبدالله کور وښیم. د کروڑو روپو کور چې کوم دی هغه آبادي مکمل طور ډیمیج ده. هغه د اوسېدو نه ده، بلکل سیده خوېدلې ده خوړ ته شاته او وانېدو ده چې د جواب الله چې سمه جمع کنجي چې وه په دې باندې څه په دې عمر کې څونه پیسې لګولې وې هغه مکمل طور د سواد د سیند اوبو یوړې. د عبدالله سره خبرې کوو، د خپرونه مخ ته شیر کوي، زموږ چینل فالو کوي. عبدالله بھائی دنیا دې ګوري، کور خو دې لاړ مکمل طور ختم دی یاره. السلام علیکم. زما ستاسو د اولس آواز چینل چې دی زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم چې دوی په دې لنډ تنګ وخت کې او په دې دونه شارټ وخت کې موږ ته ټایم راکړو او زموږ له رالو. باقي خبره خو دا ده د قدرت اپتو الله راوستی دی او څه چې کې الله کوي الله را کړي الله واغستل او انشاءالله موږ به بیا هم دا امید کوو چې بیا به موږ له یو ځل الله کوي الله راکړي. خو زموږ د غریب سړي د ژوند اواز د ژوند مقصد زموږ غریب سړی په ټول عمر کې یو کور جوړوي. زما تقریبا 50 سال عمر دی لګبګ. نو ما په خپل ژوند کې چې ما جمع پونجي ما په دې کور لګولې وه او ما خپل بچو له ښه مستقبل لګو. خو چونکې الله ته به نه وه مقرره موږ به په دې وخت بیا هم د الله پاک نه شکریه وباسو. الله نه به شکر وباسو چې الله شکر دی چې موږ رو پیدا کړو. بیا زما په موجوده وخت کې الله پاک نه لاک لاک شکر په دې دی چې زما سجاني نقصان نه دی شوی. زه په دې ډېر د الله نه شکر ګزار یم او د چا چې شوی دی هغه له د الله پاک د صبر توفیق ورکړي او که د چا چې کم مالي تاوان شوی دی سره زما دی الله پاک د خپل غیب خزانونو پوره کړي. او غوښتنه خو دا ده چې که موږ وایو چې یاره موږ د دې حکومت دا شی ټول پوره کړي نو دا به ډېره مشکل وي. خو به هر حال که زموږ سره دا درسي وشي او زموږ دا زخم لږ کم شي نو موږ به د حکومت نه هغې بیا هم شکر وباسو. اوس هم موجوده وخت کې زموږ حکومت دی زموږ ولس دی. به هر حال زموږ سره د سوات ولس زما سره زما د چمګاوڼ خلکو ډېره په نره مرسته کړله او زموږ ښه خدمت کړی دی
او بیا زمونږ میډیا شو زمونږ میډیا بیا موږ ته په هر ټایم کې را رسېدلې ده دوی چې چونکې په دې ټایم کې ما ته را ورسېدل دا ټایم ډېر کوتاه دی ډېر لږ دی خو زه دوی بار بار دا شکریا ادا کوم چې لکه دوی زمونږ هر یو کور ته را ورسېدل هر یو سړي ته را ورسېدل او زمونږ غږ بار دنیا ته ورسو او زه به دا ویم چې یو سړی زما سره به ذاتي خود خونه کی نو په دې به زما ګیله نه خو چې بهرحال زما د نور غمزپل ملګرو سره زما د ګاونډیانو سره او زما د اولس د خلکو سره خو کی نو زه به دا یو سوال وکم چې که زما سره ونه کی نو خیر دی خو چې زما د شاته ګاونډیانو سره زما د مخکې ګاونډیانو سره زما د نور سره څوک ما خپل مدد وکي هغه مدد په هر قسم کې کولای شي نو که مطلب څوک د چا سره مالی مدد وکي په دې وخت کې د یو سړي کور نشته سامان نشته نو که تا ولا لږ څه ورکړې د هغه پې هم ډېر څه کیدی شي ها استاد صاحب دا راته ووایي د ابادي خو لاړه مکمل طور ختمه شوه نقصان دې له څو روپو شوی دی یاره جی زمونږ دا نقصان چې دا آبادي ما د 2019 نه شروع کړې وه او زه به دا ویم چې نن هم نه وه ختمه خو دغه د نوکرۍ د مطلب د لسو په مزدوري به موږ به راجمع کوله په دې کې به لګېده نو زه به دا ویم چې لږ بږ کارونه د خدای دي چې زما د آبادي به د کروړو روپو وه بره چې نه وه کته نه وه د کروړو روپو به وه ځکه چې ما د خپل تاسو چیک کې وګورئ ما د خپل غریبوالي مناسب ډېره ښکلې رخ کړې وه ډېره ښه مې رخ کړې وه ځکه په دې کې ټایل و ماربل و چپس و پیرس و استاد صاحب دا راته وایه شپه چې دا واقعیات وشو دنیا چې دا حالات وکړه په هغه ټایم کې ستا تاثرات څنګه وي نو په کوم وخت موږ خو د شپې نه بیدارو موږ د الله نه په دې شکر چې موږ د شپې نه بیدارو موږ د شپې د 2 بجو نه یخو زما د بچي زما سره ولاړ دي ماشومان دي دوم یخو په دې کې چونکې زما سره لاندې زما د کور مال مویشي موږ به د هغو هم حفاظت کوو نو په کوم ټایم کې چې اوبه رالې زه په هغه ټایم کې چونکې په ډیوټۍ کې وم زه چې راورسېدم اوبو زما د کور نه ګیره واغستې وه زما د غم خادی خلک زما د چم ګاونډ خلک را رسېدلي وو نو هغو چونکې خپل ډېر حتی اوس امکان وکړو زما ډېر سامان چې دي زه داسې نه یم چې هغه ډېر سامان زما عزیزانو زما د قام نسب د خلکو ماله بچ کړي دي خو ډېر د کم درانه سامان چې هغې زما نه پکې ډېر تللي او تاثرات خو دا دي چې لکه اوبه وې ما کسان ته چې تاسو مور ځئ لکه مطلب دی که دا کور هسې هم تباه کېږي مال هم تباه کېږي چونکې انسان جان بچ شي نو دا زما د ډېره اهمه خبره ده حالانکې زما داسې خپلوانو زما داسې کسانو چې هغو د خپل جان پروا نه کوله او زما سامان یې بچ کوه خو چونکې ما اصرار دا چې تاسو به نور اخوا نه سئ او ډېرې زیاتې وې اوبه زموږ مشران دا وایي چې زموږ په ژوند په کیرت کې دا اوبه نه دي راغلي بهرحال زه دې منګلور زما پلار نیکه دې منګلور اوسېدونکي دي نو زما په 50 سال زندګۍ کې دا اوبه نه دي راغلي چونکې دا 94-95 سیلاب چې و هغه د دې نه ډېر زیات و هغه د دې نه ډېر کم و هغه ډېر کم و دا ډېر زیات و ځکه دې چې زموږ په ژوند کې چې دې خوړ کمې نښې کمې آبادیانې خرابې کړې کمې په پټو کې کم ځګونو ته ورسېد دې چې کمې نښې پرېښودې دي دغه نښې زموږ په ژوند کې په 50 سال زندګۍ کې نه دي راغلي استاد صاحب څه ټایم چې د آبادي لاړم ډېمه شوه حالاتو زموږ د خوراکۍ یا د بچو حالات څنګه چونکې زمونږ خو په خپل هر څه چې خو زما یو ضعیف العمر والد صاحب دی دغه حالات په هغه ټول وخت کې چونکې ډېر دغه او زه لا څه ګزاره مې خو بیا زما د بچو حالات ډېر خراب وو زما بچو چې کتل نو په مینه یې ځان نه کور رخ کړی و دا د هغو د ژوند دا زما کور چې زما د بچو لکه زمونږ هم ارمان خو بیا خصوصا زما د بچو ډېر زیات ارمان زما بچي چې کوم دي هغه ټول کوالیفاید دي او هغو یو ښه زندګي تېرول غوښتله او الله پاک ولا ډېر ښکلی کور ورکړی او ډېره ښه زندګي تېرېده زمونږ وخت ډېر ښه پاس کېدو خو چونکې هغه چې اوبه رالې نو د اوبو په هغه کې ټایم نه لګېدو زما د بچو په امیدونو خاورې واړول استاد صاحب د حکومت نه څه ګیله شته نو د حکومت نه خو به ګیله ډېره ځکه نه کوو چې قوم ډېر دی حکومت لږ دی حکومت لږ دی که موږ دا ټول قوم په حکومت ځان تاوان کړو نو دا به هېڅ چېرته ونه شي خو بهرحال تمه دې لرو چې ریاست ته ریاست مثال د مور دی دا د مور غږ ده نو موږ د ریاست نه تمه لرو چې دوی به زموږ په دې زخم باندې څه نه څه مرهم کېږي او که مطلب دا یوازې ما ته پاتې شي نو په 50 سال کې ما دا رخ کړی زما به یا 10 کاله نور زندګي یا به 100 کاله زه په 100 کاله کې دا کور نشم جوړولی نو که حکومت نه زه دا غوښتنه کوم که زموږ سره دا ټول هغه نشي کولی خو زموږ سره څه امداد وکړي نو دا به شي زموږ درد به کم شي قدرمنو د استاد صاحب خبرې چې کوم دي هغه زړه سوری کوي درد دی عبدالله استاد صاحب پخپله دی ټیچر د ښه ژوند دپاره د ښه مستقبل دپاره خپل د بچو دپاره یو غټ سوچ یې کړی و
هغه سوچونه چې کوم دي هغه د سوات اوبو د چپو سره لاړه ختم شو. الله نه خو امید لرم چې الله پاک دې دا کور چې څنګه مخکې جوړ شوی الله پاک دې دا کور دغه حالاتونه دې خدای ښه جوړ کړي. د دو مستقبل چې کوم دی هغه په دې کور ته چې کوم سترګې غړې دي هغه سترګې چې کومې وي هغه نن مړاوي دي. قدرمنو دا کور ډېر دردېدلی دی. زه خپله صوبایي حکومت نه غوښتنه کوم ځکه کوم چې دا خلک چې کوم دی ستاسو په انتظار دی کم آبادیانې چې د سوات په اوبو باندې په چپو باندې لاو شوي دي دا خلک ستاسو په انتظار دي. راشئ د دوی سره مرسته وکئ. او زه بیا خپل د ولس نه یو غټه ګیله کوم چې په کوم حالات چې په سوات باندې راله د کم خلکو کورونه دي وران شوي نو برای مهرباني تاسو بیلچې والی کشۍ والی هغه ځي ته لاړ شئ د هغه خلکو سره کارونه وکئ په دې ملبي اوچتې کوئ د هغو سره په دې غم کې شریک شئ. استاد صاحب انشاءالله موږ ستا د اواز کېښودو خپرونه انشاءالله دا دنیا ګوري د زی ته به راځي د علاقې مشران NPA MNA صاحب ته هم زه درخواست کوم چې راشئ په دې کورونو باندې وګرځئ تاسو د اوټ دپاره ګرځئ او بیا داسې هم په علاقه باندې یو سخته راشي نو کم څه کم تاسو له پکار ده چې په دې سخته کې د دې خلکو سره ودرېږئ. ټیک ده جي انشاءالله ډېره مهرباني ومې ودغه انشاءالله زه الله دې خیر کړي دې خلکو له دې هم خدای پاک توفیق ورکړي چې لکه څنګه تاسو وي چې دوی زموږ سره هم داسې وکړي او دا زموږ مشران دي کړي هم دي کوي به مو انشاءالله موږ امید لرو چې دوی به زموږ سره د خپل وس نه زیاته وکړي انشاءالله. مشرو نمبر دی وایه. زمانہ موبایل نمبر دی 0301 806 64 38. دوباره ویری پیټ کړئ. زمانہ موبایل نمبر دی 0301 806 64 38. قدرمنو کو څوک هم داسې مالي تعاون کول غواړي استاد صاحب ماشاءالله زړه نه په هر وخت باندې شکر وباسي. صوبایي حکومت ته موږ درخواست کېښودو چې دا کور چې کوم دی کم سے کم راشي تاسو د علاقې ویزټ وکړئ وګورئ حالات وګورئ اجازه واخلئ هغې مناسب ډوله معایزه ورکړئ. ټیک ستاسو اواز موږ کېښودو ښه جي.